السلام علیکم. شهید ریحانزیب چې ژوندی و نو دوی به ویل چې دا بل چا راپاڅولی دی، خو چې کله شهید شو نو په جیب کې 600 روپۍ وې. کلي کې سخته خاموشي ده، وایي کلي کې سخته خاموشي ده، لالی مې مړ دی خلک ما نه خبروي نه. دومره مې د شپې ورته جړلي دي، وایي دومره مې د شپې ورته جړلي دي، لاس کې مې تصویر شولو اوبه وختونه ورته ټیټ شو خو دا سر ورته ټیټ نه شو. وایي وختونه ورته ټیټ شو خو دا سر ورته ټیټ نه شو، دا زړه چې مې پښتونو په غیرت کې لیونی شو. که زه خبر وی چې بیلتون دی ما به د یار سترګو ته ډېر کتلي وونه. د حال ویلو ځای مې نشته، د ګیلو ډک زړګی به تور لحد ته وړمه. څومره ډېر دي امیدونه څومره کمه زندګي ده، هی هی نو ستا د ظلم ستا د جبر په دې لوبه دغه چپ خلک پوهیږي خو یریږي. ریحانزیب کو انصاف دو، ما د کابل پیغلو له امن غوښتو، د باجوړ پیغلو ګیله وکړه. که یو مې مال او بل مې زور وې ما به په جار د جانان کړې وه پوښتنه. چینار چینار ځوانان درته د خپله سره تیر شول، وی چینار چینار ځوانان درته د خپله سره تیر شول، دا مینه نوره څنګه وي وطنه زوروره. سر دې راپورته کړ ریحانه، وی سر دې راپورته کړه ریحانه، مبارکزیب نه خلک ځان قربانوي نه. ریحانزیب او د محمدزاده اګروال شهادت نه وروسته زما پوره یقین دی چې د پاکستان دپاره مثبت سوچ لرونکی څوک نه پرېږدي. هسې خپله ځواني مه خاورې کوئ، خپل وس مطابق یتیم کونډې سه په سکرین مدد کوئ. دویم چې د ریحانزیب شهید تپوس ونه شو نو بل ځوان دې اډولېدا امید نه لري چې زما به تپوس وشي، خوا که د هغه تعلق د هرې پالټۍ سه دی. دریم هغه تعلیم یافته ځوان چا چې د یونیورسټۍ نه ریګولر سبق ویلی د سکالرشپ په ذریعه د دې ملک نه وځئ.